دا شان د یوسفزو چې څومره لوی تاریخ دی، څومره مړانې دي، څومره اتلان دي، څومره لوی تاریخ دی، هغه د ټول پښتون کام دی. دا زموږ په شریکه باندې او کم ځای کې چې زموږ د یو بل سره شخړې راغلي، تنازعات راغلي دي، جنګونه راغلي دي، نو موږ د دې جرګې دا بنیاد هم په دې باندې چې موږ به هغه سمو، هم به هغه زړو اختلافاتو ته، هغه شخړو ته نه ځو. موږ به د قانون د قبیلو په منځ کې، د پښتنو د قبیلو په منځ کې د یووالي پیدا کېدو لپاره، کامولۍ پیدا کېدو لپاره، پښتونولۍ لپاره کوششونه کوو. یو ځل زمونږ سره په دې سایډ کې دا مزدوران کار کوي، نو یو نیم منشي داسې په تنخوا چې یاره زما وایي نیا مړه ده، څه موده پس بیا منشي وله دغه نه ورکول فورمین، نو ماته یې وویلو، نو ویل بیا نیا مړه ده. نو په بل ځل راته هغه فورمین وایي یاره جو ستا څه کار دی؟ ما ولې وایي ستا ته خو 2 ځل دا نیا مړه کړه. نو زما راوغوښتو، ما ویل هلکه د څه شي نیا دې مړه ده؟ وایي نه جی یوه مې د مور او دا یو مې د پلار مور، مل دا اوسنۍ دي کومه نیا ده؟ وایي دا مې میرنۍ نیا وه. او خصوصا تاسو د نړیوالې لویې جرګې د آیین او د منشور منظوري ورکړله، د کوم اهداف او کوم مقاصد دي زمونږ هغه تاسو واضح شو او د جمهوري عمل نه تیر شو. همدغه شان زمونږ چې کوم آیین دی او په آیین کې زمونږ کومې ذمہ دارۍ دي، اختیارات دي، فرایض دي، احکار هم شو، واضح هم شو. د هغې نه پس د لویې جرګې د مرکزي کابینې چې کوم اختیارات دي او کوم فرایض دي، کومې ذمہ دارۍ دي، هغه هم تاسو واضح شولې. او د هغې نه پس تاسو متفقه طور د آیین او منشور منظوري ورکړله. په دې تاسو ته ستا شکریه هم ادا کوم او تاسو مبارکباد هم در کوم. ډېر ډېر مبارک شه. ګرانو عزیزانو، چونکې موږ نن د سهار داسې دلته ناست یو، زموږ بحث مباحثه شروع وه، اعلان نه تیر شو، د یو مرکې نه تیر شو، د یو جرګې هغې کې خپلې فیصلې وکړو. لکه چې موږ ډېره غټه ذمہ داري په سر باندې اخیستې ده. کومه ذمہ داري د پښتون قام د یو پیاوړې قبیلې یوسفزو ده، چې موږ د دغه قام نه جدا نه یو. د دغه قام د هرې قبیلې او د هر فرد، د پښتون قام د هرې قبیلې او د هر فرد څومره ګټې دي، څومره ناموس دی، څومره ننګ دی، څومره لوی تاریخ دی او څومره متلان دي، دا ټول زموږ په شریکه باندې دي. او دا شان د یوسفزو چې څومره لوی تاریخ دی، څومره مړانې دي، څومره اتلان دي، څومره لوی تاریخ دی، هغه د ټول پښتون قام دی. دا زموږ په شریکه باندې. او کم ځای کې چې زموږ د یو بل سره شخړې راغلي، تنازعات راغلي دي، جنګونه راغلي دي، نو موږ د دې جرګې دا بنیاد هم په دې باندې چې موږ به هغه سمو، هم به هغه زړو اختلافاتو ته، هغه شخړو ته نه ځو. موږ به د قانون د قبیلو په منځ کې، د پښتنو د قبیلو په منځ کې د یووالي پیدا کېدو لپاره، کامولۍ پیدا کېدو لپاره، پښتونولۍ لپاره کوششونه کوو. ښې خبرې به یو بل ته منځ ته راوړو، بدې خبرې به یېرو او ملي وحدت طرف ته به ګامونه اخلو. ټولې قبیلې به ملي وحدت طرف ته په تلو باندې چمتو کوو. د هغې لپاره به کوشش کوو. دغه زمونږ د دې منشور ریشم ده. همدغه شان چې زمونږ کوم رسمونه دي، تاسو وګورئ څنګه چې زمونږ مشرانو، خصوصا شیخ ملي بابا هغه سره چې هغه وخت کوم زمونږ د حکمت والا، د پوهې والا، دانش والا مشرانو، او هغې زمونږ ډېر رسمونه موږ له په لاره کړي او ډېر سم کړي وو. ډېر غلطۍ د هغې نه ایستې وې. بیا وخت په وخت سره بیا زمونږ په دغه رسمونو کې ډېر غلط رسمونه رانوتي دي، او موږ ته کوشش پکار دی چې موږ د هغې دپاره پوره ګامونه پورته کړو. هغه رسمونه موږ په خپلو کورونو کې هم پرېږدو، په خپلو ټبرونو کې او خاندانونو کې هم پرېږدو، او په دې خپله قبیله او په دې خپل پښتون قام کې هم هغه
رسمونه موږ پریدو ختم کو موږ د هغې په ځای باندې هغه رسمونه چې کوم انساني حقوقو سره برابري خوري او کوم چې زمونږ د قامي غیرت سره هغه غیرت چې هغه په ټیک انساني حقوقو باندې او انساني چې کوم اقدار دي په هغې باندې اډانه لري چې هغه څیزونه موږ راټینګ کړو د هغې نه علاوه هغه نور څیزونه موږ دغه یو کوشش وکړو د اصلاح چې هغه زموږ د ځانه لرې کړو. تاسو وګورئ نن د ډېرو مسلو سره د عالمي جنګونو سره مخامخ شوي دوه عالمي جنګونه خلک رسمي طور پېژني ورلډ وار 1 او 2 دا دوه د هغې نه پس چې کوم شوي دي کوم چې په 1979 نه پس افغانستان ته امریکا سره د خپلو اتحادیانو راغله او یو طرف ته شوروي اتحادیانو او بل طرف ته امریکایي اتحادیانو او دومره ډېر زیات بمونه په موږ باندې وورېدل په لکونه خلک په هغې کې مړه شول په لکونه خلک شلیان شو ټپیان شو او بیا د هغې نه پس په خپلو کې هغه جنګونه چې مجاهدین افغانستان ته لاړل د هغې په منځ کې بیا د مجاهدینو طالبانو په منځ کې او بیا د 2001 نه والې ته 2020 پورې امریکا ورسره ټوټل نیټو فورسز د دهشتګردۍ خلاف په جنګ پسې رالل او دلته دغه دویم دا یو څلورم عالمي جنګ و دا دومره بارود او دومره اسلحه او دومره بمونه د بمونو مور هغه هم پکې دلته کې خلاص شول جهازونه رالل ټینکونه رالل میزایل رالل او خلک د جنګونو ته مخامخ شو بیا زمونږ ډېر زیات خلک په لکونه خلک پای کې مړه شو جوبل شو زخمیان شو بې کوره شو او نن بیا تاسو وګورئ نو زمونږ دهشتګردي دلته ختمه نه ده امریکې زمونږ دا وطن بیا هغه شانتې پرېښود سب یې پرېښود سره ټوپکو د بارودو او د هغه شرپسندو او شرخوښو یې هغه دلته پرېښود ټوپکې وله په لاس باندې ورکړې نوې لیټسټ اسلحې وله په لاس باندې ورکړله او بیا را خوارم کړه دغه ټوله پښتونخوا کې تاسو ګورئ نن چې کوم دا بدامني ده او کومې مسلې دي هغه هم ډېرې زیاتې دي او په کار ده چې دغې ته مونږ وګورو او په دغه باندې مونږ ټینګ نظر ولرو ځکه دا زما او ستا د کور مسله ده دا زما او ستا د سر مسله ده دا زما او ستا د مال او د جایداد مسله ده او د ذات مسله هم ده دا زما او ستاسو د بچو د مستقبل مسله ده تاسو وګورئ ما به اکثر چې کله د ملکان کې حالات خراب وو په سوات کې نو مردان کې به چې زه دلته ګرځېدم جرګې به مې کولې او خلک به م راټولول چې دا دهشتګردي دې خورا نه شي نو ما به اکثر چې داسې مشران به ناست وو یو مشر به په کټ کې ناست و غټ بالغ به ورته پروت و نو ما به ورته مشره دا کوم حالات روان دي او په سوات کې ګورئ چې د خلکو له حجرې قبضه شوې د هغې مالونه قبضه شو د هغې کوره قبضه شو جایدادونه یې قبضه شو دا دلته هم را روان دي او دا ته چې کوم دا کټ سر ته ناست دی او دا لوی غټ بالښت ته پروت دی نو یو ورځ به دلته کې څوک شرخوښې ناست وي طالب به ناست وي تا به ورسره یا جنګ کړي مړ شوی وی یا به یې تېښته کړې دا وطن به دې ورته پرېښي او یا به هغه سره په دې خپله حجره کې ته نوکر او نوکري به ورسره کوې دا مال جایداد او راس به ستا ټولو راغلي درنو میلمنو ته زه د کومې نه سلامونه کوم په خیرالې ورته وایم لرې لرې نه پکې دا ځینې ملګري راغلي دي او ټوله ورځ هم تېره ده احساس دی راته چې ستړي شوي به م یئ بور شوي به م یئ زه به صدر صاحب په تفصیل خبره وکړه زه به د جرګې په هکله خبره وکړم وروره چې پخوا به زمونږ د سین لرګي راوړه د پنجپوړې د سین او د سوات به م کېدی شي دا و نو زمونږ دا مشران به د نیمې شپې پاڅېدله او په دې ټانګونو کې به چې کومې ګرګې او سلیپر نښتې ونو چې چا به پې کاڼی کېښودو نو هغه به د هغه و بل چا به ترې کاڼی نه شو لرې کولی نو یو سوال درته کوم وګورئ تاسو خو د دې نړیوالې جرګې مشران یئ خو دا د اوبو راوړی سین لرګی نه دی چې تاسو پې کاڼی کېښودو دا چوکۍ ستاسو شوه صفا خبره دا ده چې پراګرس به ورکول غواړي موږ به نن په دې خپل ګریوانونو کې ګورو او صدر صاحب ته زه یو دا درخواست کوم چې په دې کابینه کې تاسو په دې نړیوال جرګه کې یاست او په دې کابینه کې مثبت بدلونونه راوستل غواړي د بنیر د تنظیم به زه ستاینه وکړم چې محترم اس پي صاحب او د هغې ټیم ډېر خواري کوي بیا به پسې زه
د شرافت خان رور او د زمونږ د نائب صدر صاحب رفیق رور هم ستاینه وکړم چې په شانګله کې دوی تحصیل په تحصیل باندې وګرځېدل، واقع چې وګرځېدل او یو ټوس یو سالډ دغه مخې ته راوړو. بیا به درته دا ووایم چې زمونږ د خلیج کم صدر صاحب چې دی ملک احمد خان صاحب هغه هم خپلې هلې ځلې غونډې په هر اتوار باندې په هر جمعه باندې هلته کې په خلیج کې کوي. زمونږ د کراچۍ رون هم ډېر تکړه دي، خو موږ دا کم چې د پښتونخوا چې ډېر یو یا خو موږ مغروره یو چې په اکثریت کې یو. صفا خبره پکار ده، موږ ته احساس نه کېږي. کوم ځای کې چې یو سړی په اکثریت کې په میجارټي کې که نه دته احساس نه کېږي. د یونټي ضرورت په هغه وخت کې محسوسېږي چې کله ته په اقلیت کې یې یا مظلوم یې. دا دوه صورتحال به راځي. نو زه وایم چې په دې لویه جرګه کې یاد ولرئ دا به ایستل غواړي او چې کارکردګي نه وه نو زما خو تاسو ترونو دا درخواست درته کومه دا خلک لرې کوئ. دا د نورو خلکو مخې نیولې ده، دا موږ خلکو له کار کتلی دی، دا ترې لرې کوئ ګزارئ یې. ما درته ویلي دي د جرګې د لویې جرګې د غړیتوب یو اهلیت دی. په اهلیت کې د ده د کردار نه واخله او د ده د هر څه پورې راځي، د صلاحیته پورې، د تعلیم پورې، د تربیت پورې. او دویم څیز چې دی هغه د ده دلچسپي ده. تا ما له ارستو راپاساوه چې هغه دلچسپي نه اخلي، زه یې په شړه کولم، زه پرې څه کوم؟ نو زه درته دا سوال کوم چې د دې لویې جرګې یو ټیک ټاک اپریشن پکار دی او د صدر صاحب محترم نه غوښتنه کومه چې د کابینې د مکمل اپریشن وکړه، ځکه چې دا څه کسان پکې په اپریشن تیټر پراته دي، په آخري سلګو باندې دي، موږ هم د کار نه وباسي او نه بل له موقع ورکوي او نه په خپله باندې د تګ دي، دلچسپي نه اخلي. نو تاسو ته دا منظوره ده چې په دې دواړو کې اپریشن وکړو وروره؟ نوي کسانو له موقع ورکړو. یاره ځان نشم لکه کار نشم کولی، پکار دی چې په خپله ډډې شم. د دې نه مخکې چې تاسو مې ډډې ته کوئ چې لرې شه او کوزوئ مې په بېعزتۍ، نو ښه نه ده چې په خپله باندې درله استعفا درکړمه. خو که زه وایم چې نه زه کار کوم او نه بل پرېږدمه نو دا ماته ضلالت ښکاري. زما